نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسم پارا اولنی آیاتونه دي. دي سورة تا سورة مؤمنون وی ځکه چې په دې صورت کې د مؤمنانو د کامیابۍ ذکر دی. اولنی آیاتونو کې د خو صفاتو مالکان مؤمنان هغوی کامیابی بیانېږي. نو لفظ د مؤمنون په بنا دې صورت ته هم سورې مؤمنون وی. دا صورت مکی صورت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نا وړاندې نازل شوی دی. اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا درویشتم دی. نازلی دو په لحاظ سرا دا صورت څلور او یایم نمبر نازل شوی دی. دی صورت دا مخی صورت سرا ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې د نیکۍ کولو حکم بیان شو او د دې صورت په شروع کې د نیکانو خلکو صفتونه بیانېږي. یا د مخکې صورت په شروع کې د قیامت ذکر او د دې صورت په شروع کې هم د قیامت ذکر دی. یا د مخکې صورت په آخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہداری بیان شو. د دې صورت په آخره کې به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہداری بیانېږي. دا د مخکې صورت سره د دې صورت ربط او مناسبت شو د اول آخر او د مخکینی صورت آخر او د دې اول سره. الله جل شانه په دې صورت کې صورت د شروعنا د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې کم کامیاب مؤمنان خلق دي د هغې صفتونه څه دي. ناول به د هغې ښه صفات بیان شي. د هغې نه بعد به د انسان پیدایش بیان شي. د انسان د پیدایش څو مرحلې هغه به تاسو ته ذکر شي. بیا د پیدایش نه بعد د پخوانو قومونو واقعات به بیان شي تاسو ته چې مخکې د هغې ذکر شوی هم دي. لکه د نوح علیه السلام د قوم واقعه، د موسی علیه السلام واقعه چې دا تاسو ته مخکې ذکر شوي دي. د ټولو پیغمبرانو مشترکه اصول او عقاید به تاسو ته بیان شي چې ټول پیغمبران په عقیده کې متحد او متفق وو. بیا د الله جل شانه محبوب سیز کم یو دی او د الله پاک مبغوث سیز کم یو دی. هغه به بیان شي چې محبوب د الله پاک دین او اسلام دی او مبغوث د الله محبوب د الله پاک دا مدار د دې د پاره د دنیا مال دولت نه دی بلکې اصل د الله پاک چې کوم وخت دین اسلام تقوا خصفات. بیا به د نیکانو خلکو د اعمال وزن او د بدانو خلکو د اعمال وزن بیان شي. بیا به د هغې نه بعد الله رب العالمین د وحدانیت دلایل او د هغې نه بعد په دنیا کې د مخلوقاتو د پیدا کېدو غرض او مقصد بیان شي او چې کوم کسان دنیا ته خالي د دنیا په نظر باندې ګوري د هغې ناکامي به بیان شي. دا خو تاسو ته مختصراً د صورت خلاصه بیان شو. د صورت په اولنۍ رکوع کې
الله رب العالمین د مؤمنانو یو څو صفات ذکر کړي چې دا و صفات د مؤمنانو دي. کوم مؤمنان کامیاب دي؟ اولنی صفت دا دي چې دوی به منځونه کوي. اولنی صفت دا دی چې مؤمن کامیاب مؤمن منځګزار دی. دویم صفت دا دی چې د بیهوده او د لغو کارونو نه به ځان ساتي. او دریم صفت دا دی چې دی به زکات ورکوي. څلورم صفت دا دی چې دی به د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي د هر چا نه، البته نارینه او زنانه د خپل ښځې خاوند خپل منځ کې تعلقات یا د خپل وینځ سره تعلقات هغه د دې تعلقاتو اجازت شته. خو وینځ چاته وي؟ د کافرانو نه په جهاد کې مسلمانانو ښځې راوستې هغې ته وینځې وایي. ګورې دې تاسې نه د چا ذهن راشي چې چا کره زنانه کار کوي او وایي چې دا زما وینځه ده. دا ګورې وینځه نه ده، دا آزاده مسلمانه ده، دې سره تعلق ساتل حرام دي. یو زنانه ده د کافرانو نه په قید کې راله، د جهاد په دوران کې مجاهدینو کافرانو سره جهاد کې هغوی ځان سره ښځې راوستې ښځې دي. اوس چې کوم حضرات وي مانځه کې به رفع الیدین کې هغوی څه وایي؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مانځه کې رفع الیدین کړي دي ځکه موږ کوو. مسله دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مانځه کې ډېر کارونه مخکې کړي دي او نن سبا څوک نه کوي. ځکه هغه وخت کې کړي دي وروسته د هغې حکم منسوخ شو. هغه نبي علیه السلام پرېښودل. نو چې پرېښودل تی ولې شروع کړي؟ لکه من جمله د هغې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې هجرت چې وکړو نو منځ بیت المقدس طرف ته 14 میاشتې وکړو څه دپاسه. نبی علیه السلام کړي دي خو مسلمان به نه کوي. ولې؟ نبی علیه السلام په خپله بیا بیت المقدس ته منځ پرېښی دی. نو اوس که چا بیت الله شریف په ځای بیت المقدس ته منځ کوو نو دا منځ به نه کېږي. ولې؟ ځکه چې دا هغه کار وکړو چې نبي علیه السلام پرېښی او د شروع کړو. نو رفع الیدین نبی علیه السلام په شروع کې کول خو بیا پرېښودل. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیه السلام چې په مکه مکرمه کې و نو په مانځه کې دننه رفع الیدین به کول. خو چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په مانځه کې دننه رفع الیدین یې پرېښودل او په شروع واله باندې دوام اختیار کړو. نو د نیت تړلو واله به کو او دا نور پرېښودل. نو موږ او تاسو چې په مانځه کې دا رفع الیدین نه کوو دا د نبي علیه السلام طریقه ده چې مې کوئ. کولی په خپله یې پرېښودل. نو چې پرېښودل اوس بیا موږ نه کوو، دا نه چې موږ بیا کوو. یا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خادم صحابی دی. هغه وی زه تاسو ته د نبی علیه السلام مونځ ښیم. الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی د نبی علیه السلام مونځ ته وښیم. بیا پاسید فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعيد. پاسید په مانځه کې د نیت تړلو په وخت کې رفع الیدین وکړل او په ټول مانځه کې بیا ونه کړل. وی دا زه تاسو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ښیم. نو د مانځه طریقه دا ده چې په دې کې به رفع الیدین نه کې. نبی علیہ السلام په شروع کې کړي دي په خپلې پرېښودي دي. چې پرېښودل د مسلمان شان دي چې دی به د نبی علیہ السلام په طریقه باندې رواني. اوس رفع الیدین پرېښودل دا سنت دي، کول یې سنت نه دي، کول یې د خشوع خضوع خلاف دي.
نبی علیہ السلام طریقه د مانځو صحابي خیسته طریقې سره بیان او دا د نبی علیہ السلام هغه صحابیو چې نبی علیہ السلام سره به پیزار ګرځو نبی علیہ السلام سره به مسواک ګرځو نبی علیہ السلام سره به صادر ګرځو دا سه خادم صحابي کله چې د ابو ضرورت نبی علیہ السلام ته به ابو ورا چولې استاد سوچ کوي چې د دې صحابي د نبی علیہ السلام سره څومره نږدې تعلق او دی وی چې تاسو ته مونږ د نبی علیہ السلام خیم نو په شروع کې رفع الیدین وکړل او نور یې اونکړل نو منګ او تاسو چې په مانځ کې د نیت تړل والا رفع الیدین کو او نور نکو نو دا سنت دی ها دا طریقه سنت یا یو پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روت و صحابه کرام ولارو منزکو او صحابو پلا مانزه کی رفع الیدین کول لاسونه اوچتول چې رفع الیدین کول نبی علیہ السلام تا غسر سفر مئی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام په منګ باندې راووتو فقال ما لي اراكم رافع ايديكم كان اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه سشوی دی مالرا چې زوینم تاسو رافع ايديكم اوچتون کې د لاسونو تاسو ز تاسو ګورم چې تاسو په مانځ کې رفع الیدین کوي بیا څه فرمایي څنګه اوچتوي لاسونه کأن اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه گویا چې تاسو د لاسونه د اسونو مستو لکو پشان دین تاسو مانځ کې سکون اختیار کی آرام اختیار کی اس چکلا مچان پکینین د ناراسته ندی د لکی خي طرف ته وګس طرف ته وي او چکلا اس په مسته کې راشي او دی منډه وي نو دی د لکی بیا خطه پورته چتی خي طرف ته وګس طرف ته نه نبی علیہ السلام دی صحابو ته وی چې تاسو داسې لاسو چتوي لکه د مستو اسونو مس اسونه دا لکه خطه پورته کی نو تاسو لاسونه خطه پورته کوي دا کار مکوي نو نبی علیہ السلام د رفع الیدین نه منع وکړه باندې کې بلاسونه نو چتوي خام صرف د نیت تړل والا لاسونه چتوي دام سنت نبی علیہ السلام طول عمر کړی وتر مانځ کې چتوي ځکه دام نبی علیہ السلام طول عمر کړی دی په دې چاته سویل نه دی خپل ټول عمر په خپل کړی یا د اختر په مانځ کې نبی علیہ السلام رفع الیدین همیشه کړی دی خدا عام منزون والا رفع الیدین نبی علیہ السلام اول کول او بیا یې پری خودل نو اوس د دې پری خودل سنت دی کول یې سنت ندی نو کوم خلک چې وایي چې موږ د نبی علیہ السلام په طریقه منځ کوو دی له پکار دي چې طریقه اول او پیجنو بیا په منځ طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رفع الیدین پری خودو دا د رفع الیدین د کولو نه ده مونږ چې دا مانځه کې رفع الیدین نکو نو دا اسی مونږ د خوند لپاره داسې نکو دا ګوري مونږ په دلیل پسې روانو قرآن کې الله فرمایي په مانځه کې خضوع وکړئ ترجمان القرآن مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس سے فرمائی دا دی مطلب دا دی چې تاسو رفع الیدین په مانځه کې مکوئ د قرآن تشریح شو بل عبداللہ بن عمر سے فرمائی نبی علیہ السلام په مکه کې رفع الیدین کول مدینه کې پری خودل حدیث د پیغمبر علیہ السلام یو دویم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام منزتا ستخیم پمانځ کې پښورو کې رفع الیدین وکړل رستو پری خودل نور او نکړل دو سنت دریم حضرت جابر سے فرمائی من منس کو نبی علیہ السلام راغی پمانځ کې منګ رفع الیدین کول نبی علیہ السلام او فرمایل تاسو څنګه لاسونه د مستاسونو پسان اوچتوي پمانځ کې سکون اختیار کړئ سلورم
درې حدیثه او یو د قرآن آیت نه تفسیر د عبدالله بن عباس تاسو ته بیان شو چې په مانځه کې رفع الیدین مکوئ. دا مونږ تاسو چې رفع الیدین نه کوو نو دا سنت دی، دا نه کول سنت دی. بعض کار کول سنت دی او بعض کار نه کول سنت دی. اوس په دې ځای کې نه کول سنت دی او کول د رفع الیدین دا سنت نه دی. که څوک وایي چې نبی علیہ السلام په شروع کې کړي دي، تاسو ته ما طریقه وښودله چې نبی علیہ السلام ډېر کارونه کړي دي لیکن هغې ته څوک سنت نه وایي. ګورئ د سنت دپاره درې شرطه ذهن کې کښېنوئ ښه، او که ځان سره څوک لیکي ویم لیکئ. سنت دپاره اول شرط دا دی چې دا به نبی علیہ السلام همیشه کړي، دې ته سنت وایي. دویم شرط دا دی چې نبی علیہ السلام با بغیر د عذر نه کړي وي، که د عذر نه وي نو سنت مني. او دریم شرط دا دی چې دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت دپاره کړي، خالي د ځان دپاره به نه کړي. اوس مثال ته وایي سنت کے اول شرط دا دی چې دا به نبی علیہ السلام ہمیشہ کړي وي. بیت اللہ تے منس کو، بیت المقدس تے شروع کو مدینہ کی 14 میاشتې وکړو واپس یې پرېښودو. اوس د پیغمبر علیہ السلام سنت بیت المقدس ته مونځ نه شو ځکه چې بیت الله ته ټول عمر بیا کړی دی او بیت المقدس ته ټول عمر کې بیا نه دی کړی. هجرت نه بعد نبی علیہ السلام چې کوم مونږ بیت المقدس طرف ته 14 نیمې میاشتې وکړو، دین بعد چرتم بیت المقدس ته نه دی کړی او ټول عمر بیا همیشه د پاره بیت الله ته کړی. د پیغمبر سنت هغه بیت الله ته مخکول شو، یو کار همیشه شو. یا د مانځه په شروع کې دا کوم رفع الیدین منکو نو دا نبی علیہ السلام همیشه کړی دی، چرته نه دی پرې، نو دا سنت دی. اول شرط. دویم شرط چې دا کار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغیر د مجبورې نه کړي، عادتن به کړي، ضرورتن او مجبورتن به نه کړي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګډو په غوجل کې یو ځل مونځ وکړو، ګډې ولاړې وې په هغې کې نبی علیه السلام ځان ته څادر واچو او هلته یې مونځ وکړو، نو دا د ضرورت وخت. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا په پیزار کې مونځ وکړو، مونځ یې کوو نو چپړې اچولې وې مونځ کوو، نو دام ضرورتنو عادت نو. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په ولاړه باندې تش او دس مات کو. حدیث د بخاری شریف جلد اول 98 صفحه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تش او دس په ناسته باندې مات نه که پسې مات کو، په ولاړه باندې نه چې په ولاړه مات که دا عذر عادت نو مجبوری و، د مجبورۍ نه په ولاړه وکړو، بغیر مجبورۍ یې نه دی کړی. اوس به څوک وایي چې مجبوري وه؟ د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، ام المؤمنین زمونږ د مسلمانانو مور ده. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې نبی علیہ السلام ہمیشہ په ولاړه باندې تش او دس ماتو. نو پناسته باندې نبی علیہ السلام به پناسته باندې تش او دس ماتو، په ولاړه نه. نو ګوره په ولاړه باندې د مجبورۍ نه مات کړی دي، په ناسته باندې بغیر مجبورۍ. نو سنت او دس ماتول په ناسته شو، په ولاړه نه شو. دیم بغیر عذر نه به نبی علیہ السلام دا کار کړي نو بیا به سنت. یا حدیث د بخاری شریف دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کوي او یو ځل مونځ کولو نو خپل نوسې ورسره په غېږ وه. امامه دا د نبی علیہ السلام نوسې وه،
دا یې په غیږ باندې سوره و نبی علیه السلام مونځ کو نو دا مجبوري وه دا عادت نو همیشه داسې کار نو نو دویم شرط د طور مجبوري بني او دریم شرط چې نبی علیه السلام به دا کار کړي خو دا به د امت دپاره کړي د ځان دپاره به نه کړي د هغې سره به خصوصیت نه وي لکه نبی علیه السلام 11 بیبیانې کړي دي او په یو وخت کې ژوندې بیبیانې یې 9 وي اوس دا د نبی علیه السلام دپاره دي خو د امتي دپاره نه دي دا د نبی علیه السلام خاص شو خصوصیت شو امتی د پاره سلور بیبیانې جایز دي او نبی علیہ السلام د پاره 11 بیبیانې نبی علیہ السلام ته جایز وي نو ګوره تاسو ته ما د سنت د پاره 3 شرط بیان کړ ځان سره یاد کړئ او ویلي کړئ اول شرط هغه کار به سنت وي چې نبی علیہ السلام همیشه کړی وي که کله کړي او کله پریخي نو دا به سنت ني دا غي مثال می تاسو ته یاد کړ د بیت المقدس منځو چې د اول کړي دی او بیا پریخي دی همیشه نه دی کړی دغه شان دا مثال په مانځ کې د رفع الیدین شو نبی علیہ السلام په مکه کې رفع الیدین کول او مدینه ته چلار نو بیا په مانځ کې د نن رفع الیدین پریخودل نو دا هم سنت نشو دویم شرط د سنت د پاره تاسو ته ما ذکر کړ چې دا به نبی علیہ السلام بغیر مجبوری کړي حسب کړي به عذر کدا عذر سره ویني دا به مجبوری وي او دا به سنت ني دا غي مثالونه مې درته دوه درې یاد کړ په ولاړه باندې تش او 10 ماتول مجبوری په پیزار کې مونږ کول مجبوری دګړو په غوجل کې مونږ کول مجبوری نو وسه پغه کول او منس کول مجبوری نو د مجبوری والا کار سنت نه دی دغه د مجبوری نه انسان ته مردار خورلم جایز کیږي نو مجبوری والا کار سنت نشو دویم شرط شو دریم دا کار به نبی علیہ السلام خصوصیت نوی امت د پاره به هم وی که خصوصیت تی نبی علیہ السلام ځان د پاره کړي امت د پاره نی نو دا به سنت نی لکه مثال د نبی علیہ السلام په یو وخت کې په نکاح کې ژوندې 9 بیبیانې دا د نبی علیہ السلام خصوصیت امتی ته د سلور او نزیاتی په یو وخت کې ساتل اجازت نشته ها سلور چې نی دریوی یو پکې مړشوا سلورونه نو بیا بل کولی شي یا یو طلاق کړه جدا یې کړه نو بیا بل کولی شي خو سلور به د په نکاح کې وی سلور نه زیاتول به نشي نو دا هم سنت نشو چې د نبی علیہ السلام خصوصیت وی نو په مانځ کې د نه رفع الیدین کول سنت نشو کله درته وابي چرته وی با وابي درته چرته وی چې په مانځ کې رفع الیدین کول سنت ته په دې باندې دومره دونه نیکیان دي وتوی د سنت کې درې خبرې دي تی اول سنت ثابت کنه بیا د نیکانو تذکرہ کوو کوي چې نبی علیہ السلام کړی دي نو نبی علیہ السلام خو بیت المقدس ته منظم کړی دي کوي چې نبی علیہ السلام کړی دي نو نبی علیہ السلام خو په ولاړه تش او د سم مات کړی هغه نه ماته کوي چې نبی علیہ السلام کړی دي نو نبی علیہ السلام خو په پیزار کې مونږ کړی دي کوي چې نبی علیہ السلام کړی دي نو نبی علیہ السلام خو د ګډو په غوجل کې مونږ کړی دي اوس بد دي سره سکه سبب چې هغه سنت نه دی او دا سنت دی د سنت مطلب خدا وی چې یو کار کوا پرېږدې مده پیغمبر طریقه بخپلې او کته وی چې د پیغمبر طریقه دا منم یو کومه نه نو دا بیا تاسو سنت نه مانی نو په مانځ کې رفع الیدین کول سنت ندی تاسو تما سلور دلائل وی د قران کریم آیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 حدیث مبارکه مختصرا
او د دین بعد می د سنت د پاره تاسو ته 3 شرط او د هر یو سره خپل مثال می تاسو ته بیان کو. نو په مانځ کې د رفع الیدین مسله مختصرا تاسو ته بیان شو. بیا پدې رکوع کې دغه خو صفاتونو مؤمنانو چې هغه کې دا صفات دي دا غي نتیجه ذکر کیږي چې دوی ته الله پاک اعلی جنت ورکړي او دا جنت بردی مؤمنانو د پاره همیشه د پاره وي. لکه مسلمان ځان کامیابول غواړي نو دې دا صفاتونه ځان کې راولي. یو صفت تاسو ته په مانځ کې د خشوع ذکر شو او خشوع د مانځ دا چې رفع الیدین باندې کې نو که چا په مانځ کې رفع الیدین کول د امر د خشوع نه خلاف دی. یو خبره بدل تزین کې یاد وساتئ. بعض اوقات کې دا وابیان یو وسوسه خلق ته اچي وی ګوره عمرې لچلر شو حج لچلر شو پکا بکې مرفوع الیدین کیږي نو وتوی د کعبه والا طریقه پورې اختیار کړو بیان درته مونږ سره وایي. ولی مذهبونه په ټوله دنیا کې سلور دي. د کعبه والا خلکو مذهب د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی. کعبه والا خلک دا په مذهبونو کې داخل دي. ایت چې کوم سرکاری مذهب په مدرسو کې درس کیږي هغه د امام احمد بن حنبل سے مذهب دی. دا غي عقیده د اهل سنت والجماعه ده. نو په عقیده کې د وابیانو سره دي او نه په مذهب کې د وابیانو سره دي. ځکه وابیان مذهب ته غلط وي، مذهبونو والا خلکو ته مشرکان کافران بدعتیان وي او هغه خلک په خپل په مذهب دي. او کعبه والا خلق هغه په عقیده د اهل سنت والجماعه دي. حرم شریف کې چې کوم حلقې د درسونو لګي د کتابونو هغه کې ما الحمدلله ناس تا کړی ده. هغه ته کتاب چې کوم د عقیدې درس کیږي نو دا غي نوم د اهل سنت والجماعه فی العقیده والعمل کتاب نوم دا دی. اهل السنت والجماعت فی العقیدت والعمل. نو په دې کتاب کې د اهل سنت والجماعه عقیده دي ته بیانېږي او دغه عقیده او د عمل د اهل سنت والجماعه د سلور مذهب د مسلمانانو مشترک دي. هغه عقیدت اهل سنت دي او وابیان خو اهل سنت نه دي. دویم هغه په مذهب باندې روان دي او وابیان خو مذهب ته غلط وي. نو د دې وجنا هغه خلکو نوم دی وابیان نالی د توکید لپاره. اوس به یو سړی وي خچل طرف ولدین کې نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې دا مذهب امام دی هغه وی کول یې بهتر دی. رفع الیدین چې څوک کوي وی دا بهتر کار دی هغه دا وی او چې نه کوي نو دا هغه منظم ټیک دی. او دای سوي دوی که یا خو خدا خو چې نه کین وی بیا ګناه ده وستامون غلط دي چې رفع الیدین نه علاوه مونږ کې د دې وجه دي خلکو سره پر رفع الیدین جګړه کوي او کعبه والا خلک چا سره پر رفع الیدین باندې جګړه نه کوي او نه چاله دعوت ورکوي. بل کعبه کې خډیر کارونه کیږي هغه ته نه کې سیب نه دا څنګه چل دي نیم منو نیم نه منی د يهودو په شان. کعبه کې تراوی بیگام شل شوی دي شل تراوی شوی دي او دای بسو کړي اته څنګه دي ځکه نه مری په کعبه کې سهارنه جنازم 2 منټه یو نیم منټ کې شوی دا پټه باندې شوی دا سلور تکبیر شوی دا او ته چې جنازې تو درې دي نو سم د سوره بقره ختم ته جوړې نو په جنازه کې اغه نه مني پکار خدا و چې تا په دې جنازه کې منلې
دریم د کعبې والا امام چې سحر جمع ورکول ناغم لاندې په نامې باندې لاسونه خودي او ته لاسونه په مړې کې کیدي نو دا په دې مسله کې داغي سره خبره نه مانی مرګتیا یا نه کې دا د يهودو طریقه شبازه منو بازه ممنه یا کعبه کې خو چې سحرم داخله جمع ته ولاړ نو خپې تنګي خوي او وابي خو چې مانځه تودريږي نو خپې سمې کولو کې نو په دې کې هغه پسې نه زمو دا دې کومه طریقه ده دا خدا سے ښکاري چې تا ته کوم ځای شیز ملاويږي بس هغه نو مخلو چې کوم سات طبيعت نه خلاف یا بیا ممنه نو په دې ځای کې وابي بیا کعبه نه یادای کعبه والا خلق هغه په مذهب دي حنابلة دي عقیده د اهل سنت والجماعت دي وابيان عقیده کې اهل سنت والجماعت غلط وي دي ځان ته اهل حدیث وي کعبه والا خلق په مذهب حنبلی دي په مذهب روان دي او سلور مذهبونو کې دا غي مذهب هم یو دي او وابيان وی سلور والا مذهبونه غلط دي صرف زمونږ د اهل حدیث ټیک دي نو تول دا غینو مخلی کزیخو مکمل اغی پس روان شا چه سکی اغا تم کرو بل بیگا چه دا ماخام کم ازان شوی دی نو دام دنور پریوتون پس شوی دی اغین بعد خلق روجی ماتی کری دی او پا دیزه که چه بیگام دا ماخام ازان شوی دی نو لس منٹی دا ٹیم نولان دی کری دی نو پا دیزه که دا کعبی نوم ناخلی کعبه کې اذان الکیږي چې نور پریوزی لکه دلته مخکې نه کوي او دوی ماښام اذان وختي کوي د ټیم نه وړاندې بل په کعبه کې چې د جمعې پورز اذانونه کیږي نو الته دوه کیږي کعبه کې د جمعې اذانونه دوه کیږي ها لکه څنګه چې زمونږ دی جمعاتونو کې دوه کیږي نو په دې ځای کې وابي یو اذان کې نو ولې ته کعبه دې ځای کې نه منې بل په کعبه کې چې کوم خطبه د جمعې دی ناغه دوه دي اول اذان غټ چوشي زوال سره نږدې اذان هغه نه بعد دوه خطبه وشي او بیا دوه اذان وشي اول اذان زوال ته نږدې وشي بیا خطبه ته نږدې وشي الته کعبه کې اذانونه دوه دي او دلت اذانونه یو الته خطبه دوا او دلته خطبه یو الته جنازه پټه دلته خطبه ښکارا الته جنازه لنډه دلته جنازه اوږده الته تراویح شل دلته تراویح اتو الته خپې په مانځ کې تنګي دلته خپې په مانځ کې کولو الته په مانځ کې لاسونه پنامه دلته لاسونه په مړې کې الته طلاقونه درې شمار کیږي دا کوم کتاب میں تاسو ته یاد کا اهل سنت والجماعت فی العقیدة والعمل پدې کتاب کې ښکار لیکل دي چې درې طلاق درې دي او په درې طلاق باندې د سړی نه خزه جدا کیږي حراميږي او دلته دوی وی درې طلاق یو دي هغه خلق په مذهب دي او دلته دوی مذهبونو ته شرک او بدعت او گمراهي وي دا غي دا کوم کتاب نوم می چې واغښتو باغی کې لیکل دي چې د مجتهد تقلید کول بغیر مجتهد باندې واجب دي نن چې هغه څه کوم کتاب درس کیږي کې دا لیکل دي او دې سوې په مذهب باندې چلیږي مذهبونو دین کې نشته مذهب غلط دي مذهب شرک دي مذهب گمراهی ده چې دا شرک او بدعت چې بیا کعبه کې مذهب نو څنګه مني دا خدا سے ښکاری چې هغه हाथी के काने के दान اور د کانه کی اور د اتی د خړل غاخونه جداوي او د خودن غاخونه جداوي نه چې کوم ځای ستا سره مشابهت کار کیږي نو خلکو ته الطرف اليدين کی او چې کوم ځای نه کار کی نه بیا پټه لکه شل تراوي آسان لکه نه تاسو بیگانه جو پنټ باندې چلیږي وی ګوري تراوي پوره شل شي نو ولې دې اته کوي کلم د توابی دعوت درکو چې مثال مانځه کې رفل دین دی او کوي یو سنت دی او کعبه کې کیږي وې کعبه کې نور کار نه کیږي غول نه کیږي تبا سبب بیا وې چې پلان کې کار پلانې ځکه کیږي دام کو نو مو ارچا پسې نه زو کړ
دا خو ته داسې چل کې لکه ټونګه د یو ځای نه راولي ټونګه د بل ځای نه راولي دین دې ځان له دینه جوړ کړي دین خو څه دې ته نه وایي چې خپل طبیعت دې څه وایي بس هغې پسې ځه نو په مانځه کې رفع الیدین کول سنت نه دي بلکې خلاف سنت دي په نزد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او تاسو تمام بیا د هغې دلایل دلیل میں تووی یو دا قرآن آیت او 3 حدیثنا او بیا میں تا سنت دا پارا 3 شرط اوی دا ځان سره یاد کی که کلم چا دوکا کولی نو چی دوکا مسوک نکی بیا پدی صورت کی اللہ جل شانہو دا انسان پیدائش ذکر کی چی انسان سنگ پیدا شوی او دا غین بعد اللہ پاک وعدہ ذکر کی کہ تاسو بطول وفات کی گی استاسو جن او استاسو مرگ دا طول دا اللہ پاک پہ اختیار کی او بیا اللہ پاک پل قدرت ذکر کی کہ ما او اسمانو نا پیدا کری یو بل دا پاسا او پا دی اسمانو نا کی بیا او لاری دی دا فرشتو دا پارا پاغیبان دی غیزی او بیا اللہ پاک د خپل توحید دلیل عقلی بل ذکر کی چې یو وشنه می پیدا کړی دا چې دا غي نستاسو د پارا تیل رو باسو چې دا د زیتون اونه ده تور سینا کې دا د یو غرنوم دی او د دین بعد الله پاک په مؤمنانو باندې خپل بل یو نعمت ذکر کوي چې تاسو له خالص په د ساروی نه درکو خدا سي پیوي چې هغه کې نه د وینې رشوي او نه پکې د سټو وي او روزي د ساروی د سټو او د وینې ترمنځ نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون پتاقی سر کامیاب دی مومنان الذين مؤمنان هم في صلاة خاشعون دي چې بخبل منځونو کې عاجزي کوي عبدالله بن عباس فرمای اغه مؤمنان چې بخبل منځونو کې یو خوا بل خوا نه ګوري بخبل منځونو کې رفع اليدين کوي والذين هم عن اللغو معرضون او دا کامیاب مؤمنان اغه دي چې دي د بيهوده کارونو ځان ساتي والذین هم للزکاة فاعلون اوا کسان چې دوی زکات ورکوي والذین هم لفروجهم حافظون اوا کسان دي چې دوی د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر دوی ته اجازت دي د خپل بیبیانو او د وینځ سره فإنهم غیر ملومین ځکه په دې باندې دوی مؤاخذه نشته اجازت دي فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون پس چا چول ټولا سوا د دین بل لار د ګناه د زنا دوی تجاوز کوونکي دي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون هوا کسان دي چې دوی د خپل امانتونو د خپل وعدو خیال ساتي والذین هم على صلواتهم يحافظون اوا کسان دي چې په خپل منځونو باندې حفاظت کوي په خپل ټیمونو کې منځونه کوي اولئک هم الوارثون دا کسان دي وارثان د جنت دي الذين يرثون الفردوس هغه کسان دي چې دي وارثان دي د جنت الفردوس هم فيها خالدون دي په دې اعلی جنت کې همیشه د پاره وي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين او پتا قیسرن پیدا کړی د ابتداء انسان د چنکړی شوی خلاصي خټینا ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بیا موږ وګرځولا دا یو نطفه فزيد قرار مضبوط کی چاغا د مور رحم دی ثم خلقنا النطفه علقه بیا موږ پیدا کړ دا نطفه دینه موږ جوړ کړه علاقه د وینې ټوټه فخلقنا العلقه مضغه بیا مجول کړه د وینې د ټوټې نه د وخه ټوکړه فخلقنا المضغه عظاما بیا موږ جوړ کړه د وخه د ټوکړې نه اډو کې مور واچو
فکسون العظام لحما بیا مو دی اډو کې باندې غوښې راوستې اول نطفه بیا علقه بیا مضغه بیا عظام بیا لحم اډو کې نه بعد غوښه رااله ثم انشأناه خلقا آخر بیا مونږ دې پیدا کړ په نوې پیدایش باندې د مور نه مروغ جوړ ښایسته صورت کې بچی پیدا کړ فتبارك الله احسن الخالقين پس برکتناک دی الله چې بهترین خالق دی ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا پس د دې تاسو یقینا خامخا مړ کېږئ دنیا کې ستاسو جون عارض دي ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا تاسو په ورځ د قیامت باندې پورته کول شئ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق او په تحقیق سره من پیدا کړی دي ستاسو د پاسه او اسمانونه چې پاغې کې یو اسمان ترمنځ لار ده د فرشتو د پاره وما كنا عن الخلق غافلين امن نيو د مخلوقنا غافلين نا خبره وانزلنا من السماء ماء بقدر او من نازلو د اسمان او په انداز باندې فاسكناه في الارض پس دا من بندي کړی دي پس مکه کې وإنا على ذهاب به لقادرون او من یقینا په بوتلو د دې او باندې خامخا قادر ای فانشأنا لكم به جنات من نخيل پس منظر ونو استاسو د پاڼه په دې او باندې باغونه د کجرو وانا بنو دانګورو لكم فيها فواكه كثيرة چستاسو د پاره پدې کې میوې ډېرې دي ومنها تاكلوا بعض الذين تاسخري وشجرة او يوم من پیدا کړی د پدې او باندې تخرج من طور سيناء چراوزي د طور سيناء غرنا تنبت بالدهن چاغ رازر غنی را ټوکی هغه ساسو د پیدې د پاره تیل د زيتون اونده وسبغ للآكلين ودا سالنا ترکاری د خورونکو د پاره وان لكم في الانعام لعبره او یقینا استاسو د پاره په سارو کې خامخا عبرت او نصیحت نسقيكم مما في بطونها منګس کو پتا سو باندې دا غسنا چې دی په دې ګډو د دې سارو کې ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون او استاد پار پدې کې فېدی ډېرې د باندې دینه تاسو خورئ وعليها پدې سارو باندې وعلى الفلك تحملون او په کشتو باندې تاسو بارول شي خپل تجارتونه پکوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فمکه رکوع کې د الله جل شانه د توحید دلایل عقلیه بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعا د حضرت نوح علیه السلام چې تاسو ته مخکې په سوره هود کې او په سوره الاعراف کې تفصیلا بیان شوی و دلته بیا ذکر کیږي نو فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاقيسا لقل نوح عليه السلام خپل قوم ته فقال پس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير ازما قوم تاسو د الله عبادت کوي چې نشتا ستاسو لپاره د الله نه الا بل خدای افلا تتقون تاسو نه یریږئ د الله فقال الملأ الذين كفروا پس اوی سرداران و مالداران کافران من قومی د قوم د نوح علیہ السلام ما هذا الا بشر مثلكم ندی دا نوح علیہ السلام مگر ستاسو پشان یو سړی دی یرید دی غواړي يتفضل علیکم چې دی فضیلت حاصل کی ځان مشرکی پتا سو باندې ولو شاء الله کچر غفت الله پاک لنزل ملائکتا خام من ترالی گلی و فرشتہ د پزے باندی ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین من دیور دل دا خبری پا پخوانو لارانو وقتی ان هو الا رجل به جنة مگر ان ردایو سڑید مگر ان هو ندی الا رجل به جنة مگر دایو سڑید چپد باندی لیوان توب دی فتربزو حتی حین پستات انتظار کی تردیو نیٹے پوری دنوح علیہ السلام گستاقی اکڑا نعوذ باللہ قال نوح علیہ السلام فرمائل رب انصرنی بما کذبون یا اللہ تزما امدادو کد دی قوم پالا کولو زکدوی زما تکذیب کئی
فاوحینا الی ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا پس منګه وحی کدتا په جوړولو د کشته چې ته جوړه ک کشته زمنګ په حکم او زمنګ په نگرانه کې فاذا جاء امرنا کل چراغ زمنګ حکم مفارت تنور او جوش او تنور فسلک فيها پستکین او پدی کشته کې من كل زوجين اثنين دهار قسم زناور ندودوا وهلك او خپل اهلم کینوا الا من سبق عليه القول مگر غسوک مکینوا چې داغه په بارکی وړاندې والد وینا د عذاب شویدی منهم دبینا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون او تما سره خبر مکوا د ظالمانو په بارکی بشک دی بغیر کول شي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك حاكل چت برابر شو تو استاسر مؤمنان پر کشتے کے فقل پستو فرمای الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ټول صفاتنا الله پاک غزاد د پاره دي چې مونږ ته نجات راکړو د قوم ظالمانو نه وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين او توای ربا ما کسکا پاکا کزولو برکتنا سرت بهترین کزون کی ان في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين یقینا پدی نخاد دی واقعات نوح علیہ السلام کی خامخا نخید عبرتی د خلق د پارا وإن كنا لمبتلين او یقینا من بخامخا ازمایلی شو ثم جانا من بعدهم قرننا آخرين بيامن پیدا کړ پس د دین نور خلق فارسلنا فيهم رسولا منهم پس من راولي ګلتوی ته پیغمبر د بینا لکه هود علیہ السلام ان عبد الله پدې خبر باندې چې تاسو د یو الله عبادت کوي مالک من اله غیر نشتستاز د پاره بل خدای افلا تتقون تاسو نه یریږي د الله نه چې ایمان نور وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا فمخي ركوكي النبي عليه السلام در رسالت دلیل واقعات نوح عليه السلام او داود عليه السلام در رسالت مختصر حصہ بیان شو اس پدی رکوکی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم در رسالت واقعات او دلیل ذکر کی دا واقعات د نبی علیہ السلام د رسالت دلائل لکه پیغمبر علیہ السلام په دې خلکو باندې چې فید الله په کړی دا ځکه په کړی چې دا نبی دی په دې رکو کې داوود علیہ السلام واقعات تاسو ته بیان شي داوود علیہ السلام د واقعین بعد د مجرمان او قومونو هلاکت به مختصرا تاسو ته بیان شي چاہا قوم دا صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام دی داغین بعد بیا دا موسیٰ علیہ السلام و دا هارون علیہ السلام واقعا مختصرا تاسو تا ذکر شکر او داغین بعد با دیرو پر کی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مور واقعا مختصرا بیان شی چی دا دی مر کی تفصیل شوی نو فرمائی وقال الملأ من قوم الذين كفروا اوی جماعت دا قوم اوی سرداران دا قوم داود علیہ السلام آئی کسانو چیغی کافران وکذبو بلقاء الاخرت و دی تکذیب کرو دا ملاقات دا آخرت ناوا طرفنا فی الحیات الدنیا او من پدی باندې نعمتونه کړیو په ژوند دنیا کې مال اولاد مو ډیر ورکړو دي سوې ما هذا الا بشر مثلكم ندی داوود علیہ السلام مگر تاسو پشان یو سړی دی یاکل مما تاکلون منه دیم خوراکی دا غسن څنګه چې تاسو خورئ ويشرب مما تشربون او دیس کی دا غسنه چې سنه تاسو سکي او بخوړل سکل تاسو کوي دیم کې تاسو پاشان یو انسان دی ولئن طاعتم بشرا مثلكم وكثر تاسو تابعداري وکړه دي سړي چې تاسو پاشان انکم ذل قاصرون یقینا پدا وخت به تاسو خامخا تاوانیان شي ايعدكم انكم اذا متم آیت تاسو
سردی وعده کوي انکم چې بشک تاسو دامتم کله تاسو مړ شي وکنتم ترابا وعظاما تاسو شي خور او ډکی انکم مخرجون یقینا تاسو برا پورته کول شي هیهات لما توعدون ډیر لري دا خبره چې دی تاسو را د وعده کوي ان الا حیاتنا الدنیا ندی دا مگرم دا جند دنیا دی نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین نموت منگ ملکیگم پا دنیا کی و نحیا منگ جوندیم پیدا کیگو پا دنیا کی وما نحن بمبعوثین امن بدوبارہ بیان نشو پیدا کولی انو الا رجل افترا علی اللہ ندی دا سڑے مگر دا یو سڑے دی چی دی تڑی پا اللہ بانی کذبن درو وما نحن لو بمؤمنين امن يپد باندې تصدیق کوونکی ایمان راوړونکی قال رب انصرني بما كذبون او يهود عليه السلام اے رب ته زما امداد کا د قوم په بارکی دي زما تکذیب کوي هلاکی کا قال عما قليل لا يصبحن نادمين الله پاک کو فرمایل لګ وخت پس بدی وګرځي په وخت د سحر یا د په وخت په وخت د سحر کې بدی وګرځي خپېمانه لا اله يصبحن نادمين دي مخامخ وګرځي په خپل کار باندې خپېمانه فاخذتهم الصيحه بالحق پس اونول دوی لرا چې د جبريل عليه السلام چې رښتونی واپجعنا غفان پس من وګرځول دي ریزا فبعدا للقوم الظالمين فسلاكت دي د ظالمانو دي قوم د پاره ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرين بیا من پیدا کړ پس د دین نور جماعتنا ما تسبق من امه نجلها نو لاندې کیږي امت د خپل نیټه نو ما یستاخرون رستو کیږي ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا من اولیګل پیغمبران مسلسل د دین بعد كلما جاء امه الرسول هر کله چراغ دی امت تا پیغمبر د دې کذبو دی به تکذیب کو فاتبانا بعضن پس من تابع کړ بازي د بي په بازي پسې په هلاکت کې وجعلنا محاديث مغرضول دي دا سیاله چې قصې مول باقي پرې خو دي فبعد لقوم لا يؤمنون پس هلاکت دي د قوم د پاره ایمان نروړي ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بیا من اولیگو موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام په واضح معجزات و پخکار دلیل باندی الى فرعون و ملیه فاستکبروا وکانو قوم عالین فرعون و دد ملگر تادی تکبرو کو دی و قوم متکبرا فقالوا انؤمن البشرین مثلنا وقوم ما لنا عابدون پس اوی دی قوم انؤمن لبشرین مثلنا یمن با ایمان دوڑو د دو کسانو باندې چې هغه زمون پشان دي وقوم ما لنا عابدون د دوی قوم با لنا عابدون زمونږ تابعداري کوي مونږ ته عاجزوي بنی اسرائیل علی من به د دې خبره منو د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام حال در چې د عملګي د خټول زمون سره بنی اسرائیل یو فکذبوا ما فذي تکذیب کو د موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام فکانوا من المولکین پس دیو د هلاک شودنه ولقد اتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون او پتاقی سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات د پاره دی چې د هدایت حاصل کی وجعلنا ابن مریم امه آیه او من وګرځولا عیسی ابن مریم او د دمور آیتا یو نخاو آویناهما الى ربوت ذات قرار و معین او من دیتا ٹکانا ورکایو اچت زیباندی چاوا زید قراریو او زید چینو دلتا چینم با دپاتی کی دو زیمو یا ایوہ الرسول کرو من الطیبات مخی رکو کی د پیغمبرانو خدمات بیان شو اوس په دې رکوع کې د پیغمبرانو عقاید ذکر کیږي چې دا په عقیده کې متفق دي ټول پیغمبرانو مشترکه عقیده یو او د شریعتونو لحاظ سره د مسلو په لحاظ سره شریعتونو کې د یو بل نه جداواله تاسو تمویل پیغمبران عقیدتن یو دي مسلو کې د یو بل نه جداواله شته
دغه رنګي صحابه په عقیده کې یو مسلو کې یو بل جداوالی شته سلور امامان مجتهدین په عقیده کې یو دي مسلو کې یو بل جداوالی شته د سلور مذهبونو چې کوم مقلدین دي دا خلق دي دی په مسلو کې د مذهب په لحاظ سره یو بل جدا شته خو په عقیدو کې د دې مشترک یو نوم د چاغې ته ویل شي اهل السنت والجماعت الله جل شانو په دې آیاتونو کې د پیغمبرانو ته د حلال خوړلو او د نیکی کولو حکم فرمایي بیا د دې د ټولو عقیدو اتحاد ذکر کوي بیا د قومونو د پیغمبرانو د عقیدو اختلاف ذکر کوي چې د پیغمبرانو چې کوم عقیدې وي کې اختلاف پیدا کوي سي منل او سي اختلاف پیدا بیا د دې هلاکت بیانې بیا د مؤمنانو صفات الله پاک بیانې او د دې مؤمنانو نتیجه ذکر کوي د کافرانو اعمال او قباحتونه ذکر کوي او د کافرانو نتیجه الله پاک ذکر کوي د کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخی او بی ادبی ذکر کوي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه ذکر کوي او د رکوع په اخره کې بیا د کافرانو هلاکت الله پاک ذکر کوي نو فرمایي یا ایها الرسول اے پیغمبرانو کلوا تاسو خورئ من الطیبات حلال سيزونه واعملوا صالحا تاسو عمل کوي د نیکي انی بما تعملون علیم یقینا تاسو په عمل نو باندې پوهیم وان هذه امتكم او یقینا دا امت وان هذه بشکدا اسلام چې امتکم دا تاسو دین دی امه واحده یو دین وانا ربكم فاتقون استاسو ربهم فاستاسو زمان يريغ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا فاستسنسكو دي قومونو دا دین خپل خپل منس کې ټوټي ټوټي كل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله خپل دین باندې خوشاله په ټوټه باندې فذرهم في غمرتهم حتى حين پس بریک د دی لرا خپل جهالت کې تر دې نیټه پوري ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين اي د دې دا خیال چې مونږ بزیات کیو د دوی د پاره دا مال او اولاد نصارع لهم في الخيرات مونږ بزیات کیو د دوی د پاره په ثوابونو کې نیکه بدیل ورکو اي دې دا مال اولاد د دې د پاره خصومار کیږي دا دې خیال داري بل لا يشعرون بلکې دوی نه پیږي په خپل نقصان باندې ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون بشکا کسان چې دوی د هیبت د خپل رب نه یریدون کړي والذین هم بیاات ربهم یؤمنون او کسان چې د آیاتونو د خپل رب باندې ایمان ساتي والذین هم بربهم لا یشرکون او کسان چې دوی په خپل رب باندې څوک نه شریکي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون او کسان دي چې دی کوي هغه سوچ د حکم متشوي دي چې مونږ او نیک اعمال دي وقلوبهم وجلة نزرن د دې یریږي انهم الى ربهم راجعون یریږي پدې چې سند عبادت مقبول نشي او کنه دې خپل لپاره واپس کیدون کړي اولئک یسارعون فی الخيرات دا کسان چې دي جلدی کوي په نیکه کې وهم لا سابقون او دې د دې جلد د نیکه د پاره وړاندې والي کوي ولا نكلف نفسا الا وسعها او ندی مکلف کړي موږ یو نس مگر داغي د وسع او طاقت مطابق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون او زمون سره کتاب دی چې خبرې کوي رښتیا په دی باندې ظلم نشي کولی بل قلوبهم في غمرة من هذا بلکې زړه د کافرانو په جهالت کې د دې قران ولو اعمال من دون ذلك هم لا عاملون او د دې لپاره اعمال دي سوا د دینه
دوی د هغې دپاره عمل کوي د قرآن کریم خلاف اعمال د هغې کې دي لګیا دي حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون تر دې پورې چې موږ ونیسو د دوی دا مالداره خلک په عذاب باندې ناګهانه دوی بیا چغې پورته کوي لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون دې ته فرښتې ووایي چې تاسو مه وخئ چغې یقینا نن بس تاسو سره څوک امداد نه کوي قد كانت آیاتي تتلى عليكم فتاقي سر آیاتونه زما چې لوستل شو په تاسو باندې فكنتم على اعقابكم تنكسون پس تاسو وي په خپل پندو باندې واپس کیدونکي مستكبرين به سامرا تاسو به تکبر کو د قران کریم سره انکار بمکو په قران کریم باندې سامرن تاسو به قصې کوونکي وي قران به یادو چې دا د قصو کتاب دی نعوذ بالله تهجرون تاسو پر خودرو دا قران افلم يدبروا القول آیدی سوچو فکر نکی په قران باندې ام جاءهم ما لم يات اباهم الاولين یا راغلی دوی تاسو چې نو راغلی د دې په خوانو پلارانو ته هم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون یا دین پیژنې خپل پیغمبر چې دی انکار کوي ام یقولون به جنته یا دوی وایي چې په دې پیغمبر علی السلام باندې نعوذ بالله جنون او لیوان توپ دي بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون بلکې را تکړه دي پیغمبر علی السلام پاک باندې دوی دا اکثر د دې حق نه انکار کوي دا بدګنی ولو اتبع الحق وهو او کچره تابعداري وکړه د حق یعنی د قران کریم د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض یعنی کدا قران د دوی د خواهشاتو تابع وینو خامخا فاسد شي اسمان نه ولرد ازمکه من فی نسو چې پدې کې دي بلتینم بذکر فما ذکر موردون بلکې موږ راته کړی دوی ته په قران باندې دي د قران کریم نه چې دي د پانسیت دي اعراض کې ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين آیت غواړي د دین سمزدوري چې فخراج ربك نستغواړي پس ثواب د رب ستاسو طرف نه به تر دی هو خير الرازقين او د الله پاک بهترین رزق ورکوونکی دی وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ويقينا ترى بلل کې دعوت چلے دین دعوت ورکې دی غلارتا وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون او یقینا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې دي د غلار نه تختیدون کې او کېدون کې ولو رحمناهم کچره موږ رحم کو پدې کافرانو باندې عذاب تنه بنکو وکشفنا ما بهم من ضر او موږ لري کو د دینه تکلیف چې پدې باندې للجو فی طغیانهم یعمهون خامقادی داخليږي په خپل سرکشه کې سرګردان دي بیا خپل کار شروع کوي ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون او پتاکه سره موږ نیولې دي له عذاب فقط باندې پس نو دي چې تابعدار شي د خپل او نو دي چې عاجزي الله پاک تکولا فکار داوا چې دي په تکلیف کې الله ته تابعدار حتی تر دې پورې دا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد ذاهم فيه مبلسون هر کله چې مونږه تر دې چې مونږ کولو کړ په دې باندې بابا دروازه عذاب شديد چې دا دروازه د سخت عذاب اذا هم فيه مبلسون ناګهان دوی په دې عذاب کې نا امید شو هو الذي انشأ لكم السمع والابصار فمخکې رکوع کې الله جل شانه د توحید دلائل نقلیه بیان شو اوس په دې رکوع کې الله پاک د توحید دلائل عقلیه ذکر کړي الله پاک د خپل یووالي نخ ذکر کوي چې دا د الله پاک د قدرت دلائل دي او داغه د یووالي دلائل دي او بیا د کافرانو د مکی داغي عقیده ذکر کوي چې د مرګ نه بعد کو جون نشته من سره دا خبره خلک کوي چې د مرګ نه بعد به ژوند کیږي خو دا اسی خبره دا د پخوانو خلکو قصې دي بیا نبی علیہ السلام تعالی پاک طریقه د مناظرې خي دي کافرانو ته وای د ازمکه چا پیدا کړی دا دی بتاله جواب درنکي په مناظره کې چې کله فریق مخالف لا جواب شنو بیا خلک خپل قسم او مقابل له جواب ورکړي الله نبی علیہ السلام ته جواب ورکړي دا ټول الله پیدا کړی خدا او اسمانونو او د عرش چا پیدا کړی دي
دی بیا خاموش دی توای د الله پیدا کړ د دې تمام سيزونو مالک څوک دی چې پناه ورکي او پاغه باندې پناه نه راځي د دې جواب دی لورکا چې دا ټول یو الله پاک کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشرکانو کافرانو سره مناظرې کړې دي کم خلک چې مناظرې نه مني دي جاهل دي د دین نه غافل دي یا عنادیان دي یا جاهلان دي او بیا د مشرکانو شرکی عقیده چې الله پاک د پار اولاد ثابتي هغه ذکر کیږي او بیا تردید د شرک کیږي چې الله پاک سره شریک نشته نو فرمایي وهو الذي انشأ لكم السماء والابصار والافئده او دا الله پاک غزاد چې پیدا کړی استاد پاره وګنا سترګې او زړه قلیل ما تشکرون ډیر کم دي کسان چې په دې نعمتونو شکریا د الله ادا کوي وهو الذي ذراكم في الارض اليه تحشرون دا الله پاک غزاد چې تاسو پیدا کړی پزمکه کې دی الله تبارک تاسو واپس کول شي وهو الذي يحيي ويميت دا الله پاک غزاد چې ژوند کول کوي عمر کول کوي د مرګ او د جن مالک دی ولو اختلاف الليل والنهار او دا غد پاره اختلاف بدلیدل د شپو د ورځې اختیار دی افلا تعقلون تاسو عقل نکار ناخلی بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې وېدا د مکی خلق پشان داغه چې پخوا خلق بسنګوي قالوا وېدي اذا متنا وكنا ترابا وعظاما آیا کله چې شومنګ مړو منګ شو خور او اډکی اینا لمبعوثون بیا موږ لا پور تکول شو لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل پتاقی سره واده شو موږ سره زمونږ پلارانو سره دا واده پخوا ان هذا الا اساطير الاولين ندا دا واده چې د مرګ نه بعد جونشتا مگر دا د پخوانو خلقو قصې دي کافرانو بوي د مرګ نه بعد ژوندۍ نشتا قلت فرمایا لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون دا زمکه د چا دا او دا مخلوق چا پیدا کړی دی کچره تاسو پیګه جواب راکئ نو دی به جواب نه درکئ سيقولون لله زرد جبيب وای چې دا خو خامخ الله پاک پیدا کړی دی که جواب درک دی ته وای چې بیا ول الله نه مني په سورې یونس کې د کافرانو د خاموشۍ نه بعد نبی علیہ السلام ته حکم چې ته جواب ورکړه په دې ځکه الله پاک فرمایي نبی علیہ السلام ته چې دی ته وایا دی بخپلم جواب درکړي او عموما دا مضمون ذکر کیږي د کافرانو خپل اقرار چې کلم کافرانو نه تاسو کې زمکه اسمان چا پیدا کړی دی بتا ته جواب درکړي الله چې پیدا کړی دی بیا منی ول ظالمان قیامت نه منی د مرګ نه بعد جن نه منی او دا منی چې دا ټول رس الله پیدا کړي هغه ته پیدا کول خو سګران نه دی ولې نه منی ندا دی کافران په خپل خلی باندې اقرار قلت فرمای افلا تذکر تا سوچو فکر نکړي قلت فرمای مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سوق دی رب د اسمانونو او دا عرش وی سيقولون لله زاد چې دی وی چې دا الله دی قلت فرمای افلا تتقوا تاسو نه یریږي د الله نه چې عبادت د غیر الله پرېږدي قل پیغمبر علیہ السلام فرمایا من بیدی ملکوت کل شی د چا په اختیار کې بادشاہی د عزیز ده او یجیرو دی پناور کی ولا یجار والے پد باندې پنا ناراض ان کنتم تعلمون ک پیغه جواب راکې سيقولون لله زرد چې دی وای چې دا الله پاک دی قل تو فرمای فانا تسحرون پس کوم طرف ته تاسو باندې جادو کولیش اړول شي بل اتیناهم بالحق وانهم لكاذبون بلکې مونږ دي ترا تکړه پرشتیا وینا چې قران دی وانهم لكاذبون یقینا دي دروغجن دي متخذ الله من ولد ندني ولله پاک اولاد وما كان معهم الا نشتر الله سره سو خدي اذن پدا وخت کې کچر ور سره وی لذهب كل اله بما خلق ولا على بعض ما لا بعض خامخاب وتلی هدي خدي خپل مخلوقات او سرکشي بکړي وا با عداوت بکړو سرکشي بکړي وا غلبه بکړي وا غالب شي بو بازو مالا بازي په دې سرکشي کې په بازي باندې
که خدایان ډیرو جګړې به وي یو خدای به کمزوري شي او بل به مضبوط شي دا به څنګه حالو معلومه دا شو چې الله پاک صرف یو دی سبحان الله پاک دی الله عما دا غسنا یصفون چې دا کافران د الله د پاره کوم شرک بیان عالم الغیب و شهاده عالم دی په غیب او په ښکار باندې فتعالى عما يشركون فسجدت الله پاک دا غسنا چې دا کافران وسره شریکان بیان قل رب ما تريني ما يوعدون فمکه رکوع کې د کافرانو سرکشي بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د کافرانو سرکشي ذکر کی یا فمکه رکوع کې د کافرانو رسوایی بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د کافرانو مشرکانو رسوایی ذکر کی په دې رکوع کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ذمہ داری بیان یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک نو دعاګانې غواړي د مشرکانو کافرانو د عذاب وعده ذکر کی نبی علیہ السلام تعالی پاک حکم د تبلیغ کی بیا نبی علیہ السلام تا حکم د دعاګانو د شیطان د وسوسو د حفاظت دعا ذکر کی بیا د قیامت پر ورځ باندې د دې مشرکانو یا د مرګ په وخت کې د دې مشرکانو دنیا ته د واپسې مطالبه ذکر کی کله چې قیامت شي کافران عذاب ویني دایو مطالبه کی الله مونږ دنیا ته واپس دي ګمنګ بسم کارونو کې ایمان برو او کله چې مړکیږي او عذاب پیراشي د مرګ په وخت کې سختی پیراشي دی وخت کې باندې سوال کوي یا الله مونږ دنیا ته واپس کې دې چې مونږ سم کارونو الله فرمایي چې نه د مرګ نه بعد ستاسو یو زید چې هغه ته برزخ ویل شي چې هغه د مرګ نه بعد د دنیا د ژوند ختمېدو نه بعد تر د قیامت پورې ستاسو د اوسېدو زید دی قبر ته کوم ځای کې چې خلک د مړي خخې دي ته قبر وي یا د وفات نه بعد انسان په کوم ځای پروت دی ته قبر وي او دې زندگی ته چې د مرګ نه بعد کومه زندگی شروع شو تر قیامت ته شپېلې پورې دې ته زندگی او زمانہ د برزخ وي یو زمانہ د دنیا ده موږ تاسو پکې الحمدلله ژوندۍ او سبق وایي یو زمانہ د قبر ده چې په دې قبر کې مسلمانان خوشحالي او کافران اهل بدع بخفوي او یو زمانہ د مرګ نه بعد د قیامت ده چې هغه د جنت او د جهنم ده نو دې د مرګ نه بعد زندگی ته برزخ وي دې زندگی ته دې وخت په دې ځکه پنځپیریان مسلمانانو ته وسوسه ورچی وی برزخ اغازه ته وی چې کوم ځای کې روحونه وي کوم ځای کې روحونه د نیکانو روحونه په علیین کې او د بدن روحونه په سجین کې وي دغه ځای ته برزخ وي حالانکه دا خبره غلط ده برزخ دا د زمانه او د زندګۍ نوم دی دا د مکان نوم نه دی مسلمان په قبر کې دی او زمانه او زندګۍ د برزخ شروع دواړه صحیح بعض اوقات کې پنځپیران وی منګه د قبر عذاب منو په کوم ځای کې منی برزخ کې منو نو برزخ چرته دی خپل باندې وی برزخ د مرګ نه بعد د علیین او د سجین د روح د اوسېدو زیت وي نو عذاب او ثواب د زمکه په قبر کې پنځپیران ځکه نه مني پنځپیران وی چې سړی کله وفات چې په قبر کې خودل شي دلته نه عذاب شته او نه ثواب شته د دې وجنه زمنګ د اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانانو اجماعي عقیده ده چې د مرګ نه بعد په قبر کې انسان ته خوشحالي یا تکلیف دا حق دی دا په قبر کې ملاوي روح بعلیین کې وي په قبر کې د بدن سره تعلق وي یا د روح اندراج بعلیین سجین کې وشي
او په قبر کې با واپس اعاده شي تلبس د روح سره یا تعلق د روح سره د عذاب ثواب اهل سنت سلور مذهب حق مني خو پنځپیریان وای چې په دې قبر کې دا کم انسان د بن شو د تن عذاب شته او ثواب شته او دې سره دلیل په دې مسله باندې نشته صرف دومره وای چې په دې قبر کې مونږه نه فرشتي وینو نه جنت وینو نه جهنم وینو نو معلومیږي دا چې سب پکې نشته نو مونږ وای چې الله وایستا پیغمبر وایستا قران وایستا نو چې تی نه ویني دا ځکه نه ویني چې د قبر عذاب دا د غیب سره تعلق ساتي او ایمان د غیب سره تعلق ساتي د مسلمانانو د دې قبر د عذاب په انکار باندې د پنځپیرانو په باره کې زمونږه د علماء دیوبند اهل سنت والجماعه فتوا او عقیده ده چې کوم سړی په قبر کې عذاب ثواب نه مني دا سړی اهل سنت والجماعه نجات والا جماعت نه خارج دي اعتقادي بدعتي دي گمراه دي د سره تعلق ساتل ناروا دي او د تقریر او درس اوریدل ناروا دي نو تاسو بعد د پنځپیریانو درسونه او تقریرونه نه اوري نه درته اجازه شته او نه درته جایز دي ځکه د خلکو عقیده خراب ده نو دا بنوي چې خو یو قران دی یم یو غیم نو قران خو یو دغه چې کوم معنی کوي ترجمه کوي غلطه کوي مسله خو دی کړه مسلمانان ته چې علماء وایي چې تاسو دې سره سبق مو دا غي وضاحت کوي چې الفاظ د قران کې خبره نشته دا دې چې تا ته وسره کوم خبره کې دغه کې مسله ده لکه اوس پروناتي کسوي ورکوټي ماشومانه یو بیٹک کی کینولو او د وابیانو یو قاری صاحب ولا سبق لراتلو پرونه خبره ته دا قران الف باتا او الف بی وتوي قاعده به وتخول ورکوټي ماشومان حافظان هم دي ناظره وي بیا خو ماته چې مال یو ملګری راکړي چې ورو ته زما سبق خو ماته قصه نه کړ چې څه چل شوی بیا یو شاګرد دی چې مې زه تلک چې سبق پر بچو ته وخایا شاګرد بیا تاسو کو چې څه حالو ويغيخ قرآن سبق الف با سم نور جو دی وتخول دي چې په مانځه کې بخپي ارته خپي بچنګو لاسونو په مړې باندې دی او فلدين بکې دی وتخول ګور ورکوټي ماشوم دی الف با والدي او ته وتوي چې فلدين کو امين کو خبر تو لاسونو پسینک ده نو موږ دي مسلمانانو ته وایي چې ګور قرآن د تصرف نه خي صرف الف با ګور درته نه خي پرونه خبره مې درته وکړه هغه سړی ول بچی دی د پاره بیٹک کې کینول او قاری ول راغسته چې دی ته سبق خي هغه ته په مانځ کې نخري خولي خپي ارتکل کله خر خپي چینګی کا نو دا طریقه د اسلام ده دا چې کله په زناور باندې او پیټي کې دی او دا خپي وت ارتک ته هغه چلو مونږ په دې ډیر ګران دي نو خپي وت کولو کې دون خپي کولاول په کوم دلیل کې قران کې نشته حدیث کې نشته صحابه ثابت نه دین کې نشته او دې زور په صبر کړی خپې چنګي کوي نو خپې سره چنګي کو وګوره تاسو زویم چې دا د مشاهدي پرونه خبره مې درته وکړه سړی ولا بچي ورکوي چې الف با وتخایا او هغه ته خودل مانځه کې رف الذین کوا اشاره کوا لاسونه په مرېګ دا خپې چنګي کا امین کوا وګوره د مسلمانانو ته موږ چې د خلکو نه سبقونه موایي خپل بچی دی لملېږي ځکه دا تاسو بچو تخپل طریقې خي کته ډیر میزان مړم کی چې زما دی بچی ته قران خي خو ګوره صرف قران نه دی ها دې کې د خپل عقيدي وضاحت چې دی نه کوي دی د سر یو سکند تاسو درس نه کوي او نستا بچی ته سبق خي د مقصود دار چې ستا بچو تخپل عقیده ورخي لہذا د پنځپیران عقیده چې د مرګ نه بعد په قبر کې عذاب ثواب نشته دا د ګمراهۍ د دې پنځپیرانو تقریرونه اوریدل جایز نه دي د دې پسې منځ کول جایز نه دي د دې سره بچی داخله ول جایز نه دي
او د دوی سره تعلقات ساتل جایز ندي. مفتی یوسف لدیانی شهید رحمت الله علیه دا فتوا په خپل کتاب آپ کی مسائل اور ان کا حل کی تفصیلا ورکړی ده. د دینه بعد په دې صورت کې به د قیامت ذکر وشي، اعمال وزن به ذکر شي، د کافرانو عذاب به ذکر شي، کافرانو رسوایی به ذکر شي. دې تبوی تاسو قرآن نور راغلی تاسو تکذیب کو دی به موږ بدبخت او موږ ناپوهیو، موږ دنیا ته واپس ولېږه نو موږ به سم کارونه کوو. ګوره کافران سو ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے رب ته موږ ولېږه واپس موږ دنیا ته، موږ به بیا ظالمان په دنیا کې نشو، موږ به بیا کفر او شرک نه کوو، موږ ناپوهیو. چې آخرت کې لړ شو بیا افسوس کې خو دنیا کې سوچ وکړه، دنیا کې په دې سوچ وکړي چې بچي غلط خلق لمو ورکوي، د غلط خلق مرګتیا مکوي. بیا با الله پاک تاسو فرمایي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اخسئوا چخ شي لکه خلکو پسې چې سپیشي او د ځانې شړینو سوته چخي دغه شان سخته او د دوی د رسوایی کلمه بدی ته فرشتي وي. ها بعض نیکان بندگان په دنیا کې چې غیبت الله عبادت کولو نیکان خلق او تاسو باغی پسې ټوکی کولی، تاسو مر کفار دي څومره اهل باطل دي. دا زمونږ دی علماء دی نیکانو خلق پسې ډرامې کوي، خو چې کله نیکانو خلق سره کینی بیا دي ته حقیقت کار شي چې مسله خو زمونږ د مولیانو غلطه. بیا بدینه تاسو شي تاسو دنیا کې څومره وخت تیر کړو، دی به یو ورځ دی مو تیر کړو، دیو الله پاک ګور تاسو دینم کم وخت تیر کړو. تاسو خیال دنیا کې سوچ منګه چې فزول پیدا یو نه، تاسو دې مقصد د پاره پیدا یې. نو فرمایي قل رب اما تريني ما يوعدون. تو فرمایي پیغمبر علیہ السلام اے رب زما اما تريني ما يوعدون، که خیمات عذاب چې دوی سره وعده کولی شي رب نو اے رب زما فلا تجعلني في القوم الظالمين. تمام مگر ځا پاکوم کې چې ظالمان دي ان داغین مم شمار کبا اینا علی ان نریک ما لیدم لقادر یقینا منبا الا پدیبان ان نریک چتا تو خایمان ایدم لقادر عذاب چې موږ دې سره وعده کو خامخا قادر یو. ادفع بالتي هي احسن السيئه، تدفع کا پاغه طریقې سره چاغه خوي السيئه ګنا. نحن اعلم بما يصفون من في غبا وسباند چې دوی بیانې. وقلو تو فرمایا رب اعوذ بك من همزات الشياطين. اے رب زما ز پناه غواړم پتا د شیطان د وسوسونه. واعوذ بك رب ان يحضرون. ز پناه غواړم پتا باندې اے رب زما د شیطان د حاضرې دونه. حتا تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت ورکل چې راشي په دې باندې مرګ په دې کافرانو باندې قال نوې بکافر رب ارجعون. اے رب ما دنیا ته واپس ولېګا مې ملکوا سبق بیا لعلی عمل صالحا فيما تركت كلا. کی دی شي عمل کوم دنه کې اسوچ ما پرې خدي کلا هرگز دا سندا دوباره بیا جون نشته په دنیا کې. انها کلمه وقائلها دا یو کلمه دا د دی وین کی ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. او وړاندې د دوی نه برزخ دي د پمابین د دنیا او پمابین د آخرت کې جدا کومه زمانہ دا کم وخت دي ته برزخ وي الى يوم يبعثون تر د قیامت د ورځې پورې. فاذا نفخ في الصور فسر کله چې پکې والی شي پشپېلې کې فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. پس نه بوي نسبونه د دې په درمیان کې په دا ورځ او نه بدی د یو بل نه تپوسنو کې. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. پس د چا چې دنرشي تل دنه کې دا کسان کامیاب دي. ومن خفت موازینه فاولئک الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. او دا چا چې سپکا شواتل دنه کې دا کسان هغه دي چې تاوان کې جوړ دي خپل ځانونه دي په جهنم کې همیشه د پاره وي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
سوزی بادی مخون ددوی لرا د جهنم اور او دی ببدی جهنم کی بد شکل وی الله دې موږ تاسو ساتي الم تکن آیاتی دی تبویر شاینو زما آیاتنا تتلا علیکم چلوستل شو پتا سو باندې فکنتم بها تکذبون پس تازاغی تکذیب کو قالوا دی بوی ربنا ای رب زمنگا غلبت علینا شقوتنا غالب شو پمنگ بان زمنگ بدبختی وکننا قوما دوالین آمن او یو قوم گمرا ربنا ای رب زمنگا اخرجنا منها من اباسا دی جانمنا فین عدنا فینا ظالمون کچر دوبارم بیا کو پرتلالو بیا بظالمانیو قال اللہ پاک بہو فرمائے اغسعو فیہا چخی شی تاز پدی جہنم کی رک شی ولا تکلمون تاز ما سر خبر مکوئی انہو کان فریق من عبادی یقینا او یو جماعت بندگان چغی مومنانو یقولون غیبوی ربنا ای رب زمنگ آمنا منگ ایمان نوڑی فاغفر لنا پستا منگ تبخنو کا ورحمنا پمنگ باند رحمو کا وانت خیر الرحمین و تبہترین رحم کا ان کے ذاتی فاتخذتموهم سخریا پستا سنولیو دغا مومنان پٹوق باندی حتی انسوکم ذکری تردی چتاسو ایرک زما یاد قرآن مناوریدو وکنتم منهم تضحکون او تاسوے پدی مومنانو پسی خندا کون کی انی جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا زبدل ورکم دی مومنانو تننوز پسبب دا صبر کولو دوی چستاسو سزا تکلیفنو پدی باندی انہم هم الفائزون چی بے شکت بھی کامیاب خلق دی قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین تو فرمائی پیغم قال اللہ پاک بو فرمائی کم لبثتم فی الارض عدد سنین تاسو سمر وقت تیر کړی دی پس مکه کې شمیر د کلونو قالو دی بو لبثنا یوما او بعد یوم د دنیا جن من تیر کړی دی او ورځ یا سه صد ورځ فاسأل العادین پس تاسو کا العادین د شمیر کوونکو فرشتونه قال الله پاک بو فرمای الا بستم تاسو وخت نه تیر کړی الا قليلا منکم الا قليلا مگر کم لو انکم کنتم تعلمون کچره تاسو پیدای افاسبتم استاسو خیالو انما خلقناکم عبثا چی بیشک من تاسو پیدا کری عبث او فضل بے فیدی انکم الینا لا ترجعون او یقینا من تستاس واپسی الینا لا ترجعون تاسو بمون تنشیرا واپس کولی فتعال اللہ الملک الحق پسجد اللہ پاک چی بادشاہ دی حق دی لا الہ الا ہو نشتر بالمعبود سوا دا اللہ رب العرش الکریم رب دی عزت من عرش دی ومن يدعو مع الله إلها آخر اگر آسو چغرا بلید اللہ سرنور خدایان لا برهان له بید دا پار پاغبان سدلیل نشت فإنما حسابو عند ربی فسیقین حساب دا پنس درب ددری انہو لا يفلح الكافرون یقینا شان دا خبر داری چنا کامیابی گی کافران وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین او تو فرمائی پیغمبر علیہ السلام اے رب تمام بخنو کا ورحم او ترحمو کا پما بانگی وانت خیر الراحمین او تبیترین رحم کون کے ذاتی